د عمر د طرف نم جواب راغی جواب وره وای کوم مال چې زما پیغمبر نه دی قبول کړي د عمر ابن الخطاب څه مجال چې هغه مال به قبول کړي او ته زما خبره کې په مخ ته ځمکه توره د کاش نه راویسته په مخ ته ځمکه یو انسان یو کس نه وینم چې پیغمبر د مال نه انکار کړی دی او زور ګورم په عربو کې چې ستا مال په زکات باندې قبول کړي زما محترم ثعلبه یو صحابي دی نبی اسلام مبارک لراغه د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې الله مال راکړي نبی اسلام مبارک ورته او فرمایل ثعلبه په دې باندې گویا گزاره کوه د دنیا چې کوم دغه د پیغمبر ما ته وګوره زه گزاره کوم کنه لاړ دوباره بیا په دویم کرت کې راغی گویا روایت ته توجه شه دوباره بیا راغی وی نبی اسلام مبارک ته د الله رسول ما ته د دعا او نکړه نبی اسلام مبارک ورته او فرمایل پښته مال باندې صبر وکړه ثعلبه بیا لاړ په دریم کرت باندې بیا راغی د الله رسول ما ته د دعا او نکړه ما ته دریم کرت ته د دعا و د الله رسول ما ته دعا نه کې زما پیغمبر وی ښا گویا زما پیغمبر ذات داسې دی چې په ما وې زما رب د خپل ذات ته پر فرمایلی دي رب للعالمین گویا زما د پیغمبر په باره کې فرمایلی رحمت للعالمین دا پیغمبر د تمام انسانیت لپاره رحمت دی گویا پیغمبر سو خفکولی نشو پیغمبر گویا نبوت والا لاس اوچت شو دعا وکړه الله اللهم ارزق فی مال ثعبه الله د ثعلبه په مال و په رزق کې برکت واچوه گویا جمله زما د محبوب د خولې نه وتل و زما رب په عمل کول الله مال دومره ورکه چې مسجد نبوي ته به د هر مونځ دپاره راته مال دومره ورکه چې د کلي نه لرې شو بیا به دوه مونځونو نه راته د ماسپښین و مازدیګر مونځ به راته مال نورم سیوا شو ما وی د پیغمبر دعا لګېدلې ده ډایرکټ لګېدلې ده مال نورم سیوا شو بیا به د جمعې مونځ نه راته زمانه تېرې ده مال نورم سیوا شو بیا به د اختر مونځ راته زما پیغمبر او فرمایل ثعلبه ولې نه راځي ټولو صحابو اعلان وکړ د الله رسول مال ډېر شوی دی نو مونځ یې پرېښی دی خبرې ته توجه کوئ زما محترم او گویا زه به یو جمله ویم خپل طرف نه یو مونځ د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په امامت کې د کل دنیا و ما فیها نه افضل دی زما محترم دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د پیغمبر په امامت کې و د پیغمبر په اقتدا کې یو مونځ د تمام انسانیت د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت د سبا پورې چې څومره انسانان راځي دا ټول انسانان الله ولا عمر ورکي تر قیامت د سبا پورې د ټولو انسانان د هر انسان د نوح علیه السلام عمره زر کاله عمر شي او دا ټول زر کاله مسلسل هر انسان د ابتدا نه والا د ازل نه والا د ابد پورې تر انتها پورې تر قیامت د سبا پورې په عباداتو کې صرف کی طرفه عین د سترګو رب کې عبادت وې د دې ټول مخلوق د تمام عالم مخلوق عبادت زما د پیغمبر په اقتدا کې د یو مونځ ثواب ته نه رسیږي د ما محترم د هغه په اقتدا کې په مانځه کې دومره ثواب دی دا خو زموږ ایمان دی ثعلبه لاړ چې د امام د آقای نامدار امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د اقتدا منځونه ته فوت شو لاړ چې کله د زکات دغه راغی زما محترم د زکات آیاتونه نازل شو د نبی اسلام مبارک یو دوه عاملینو هغه ورکړه یو د ثعلبه پسې ورولېږل یو بل صحابي هغه پسې ورولېږل وی نبی اسلام مبارک او فرمایل چې کوم مال الله درکړی دی دغه مال کې پتا باندې زکات واجب شوی دی زکات فرض شوی دی زکات رسو در نبوت ته دغه دوه عاملان لاړه چې کله ثعلبه له ورسېدل وی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک رالیږلی چې د زکات آیاتونه نازل شوي دي گویا ستا په مال کې د رب مال دی د غریبانانو مال دی انما الصدقات للفقراء والمساکین قرآن کې الله فرمایي دا صدقات زکاتونه دا د غریبانانو مال دی زما پیغمبر او فرمایل مال نه وړه زکات وړه ثعلبه ورته جواب کې وی ښه دا مال چې یادوي تاسو په دې کې زکات او عبادت یادوي عبادت نورم ډیر دي زه په سوچ کوم د ما محترمو ثعلبه د طرف نه دا جواب راغی اوس گویا دې باره کې آیات نازلېږي د ما محترم ثعلبه د طرف نه هغه بل صحابي چې هغه له لاړه وی نبی اسلام مبارک د زکات لپاره رالیږلي هغه صحابي ورته وی وګورئ چې څومره مالم پکاري یوسي چې څومره مالم پکاري دا زما مال نه دی دا زما د رب مال دی د رب او چې څومره پکاري یوسه
وی هغه چې څومره مال راوړه واپس نبی اسلام مطالبه وکړه وی څه چل شو د الله رسول ثعلبه له ورلو هغه انکار وکوي عبادات نورم ډیر دي وی تاسو په زکات باندې ایمان نه وړئ دا خبره چې وریده د پیغمبر د خولې نه یو جمله ووته گویا جبریل راځي د قرآن آیات نازلیږي گویا د زکات په انکار باندې چې زکات نه ورکوم د ما د پیغمبر د خولې نه یو جمله ووته گویا حدیث ته وی حق ثعلبه نبی اسلام مبارک وفرمایل ثعلبه هلاک شو گویا د قرآن آیات نازلیږي فلما آتاهم الله گویا الله وی چاله چې الله مال ورکی و په دغه مال باندې بخل وکړو قرآن کې الله فرمایي فاعقبهم نفاقا قرآن کې الله فرمایي د دې زړونو باندې ما منافقت ښکاره کړ تا ته چې چا د مال انکار وکړو تا ته چې چا د زکات انکار وکړو او زما د طرف نه جمله وره پیغمبره تا ته چې چا د یو تیری انکار وکړو مطلقا کافر دی او منافق دی زما محترم د هغه د منافقت آیات نازل شي په سوره توبه کې د ما محترم او دغه ثعلبه چې د پیغمبر د خولې نه یو جمله اوتې ده چې وی حق ثعلبه هلاک شو د ما محترم الله دې موږ د دې جملې لاندې رانولي ټول وایه آمین څوک چې زکات نه ورکوي زما د طرف نه جمله وره څوک چې زکات نه ورکوي دا وی حق ثعلبه په تمام امت محمدیه باندې چې زکات نه ورکوي په هغه باندې صادقیږي او د هغې اطلاق په دې باندې کیږي د ما محترم چې څوک زکات نه ورکوي گویا هغه کس هلاک شو وایي چې دا خبره وکړه وایي نبی اسلام مبارک د دنیا نه تشریف فرما شو نبی اسلام مبارک چې وفات شو په آخره کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت راغی دغه ثعلبه د دنیا هغه مالونه به ګرځول یو در ته به وړل چې چاله به مې وړه جواب به میلو شو دا هغه مال د ثعلبه چې د دې نه زما پیغمبر انکار کړی دی دا هغه مال دی چې د دې نه زما رب انکار کړی دی و د کم مال نه چې رب انکار کړی دی د کم مال نه آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک انکار کړی دی په مخته ځمکه داسې انسان نه وینم چې دا مال قبول کړي د ما محترم الله انکار کړی دی اوس یې ګرځوه لکه د قارون یې ګرځوه تر اومې ځمکې پورې د ما محترم او زه اکثر جمله وایم دا کم مال چې ته د بچو دپاره پې بخل کې و د بچو دپاره د جیب پلاټ اغوستی دی دا مې جیب بچو له پلاټ اغوستی دی دا مې جیب بچو له سرمایه جمع کړې ده خبره مې کوله چې هغه ثعلبه ابوبکر صدیق له راغی مال یې وله راوړی د الله د رضا دپاره زمانه دا مال قبول کا ابوبکر صدیق ورته وویې د ابوبکر څه مجال چې د کم مال نه پیغمبر انکار کړی دی چې دا ابوبکر به قبول کړي انکار یې وکړه ویې شړوي ځه عمر فاروق دور چې راغی ډېر کمزوری شو په کونټۍ باندې راغی روزې را پرېوتې وې گویا ږیره سپینه شوې وه عمر فاروق ته په جړا شي وایي زما په دا سپینو ډکو باندې رحم وکړه زما په دا سپینو ډکو باندې رحم وکړه الله هم رانه خفه دی پیغمبر هم رانه خفه دی پیغمبر زما د مال نه انکار کړی دی ته د الله د رضا دپاره دا مال قبول کا د عمر د طرف نه جواب راغی جواب وره وایي کوم مال چې زما پیغمبر نه دی قبول کړی د عمر ابن الخطاب څه مجال چې هغه مال به قبول کړي او ته زما خبره کې په مخ ته ځمکه توره د کاش نه راویسته په مخ ته ځمکه یو انسان یو کس نه وینم چې پیغمبر د مال نه انکار کړی دی او زور ګورم په عربو کې چې ستا مال په زکات باندې قبول کړي د ما محترم الله ستا د مال نه انکار کړی دی ګرځه اوس یې ګرځوه د ما وی قرآن کې الله فرمای سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه د قیامت پر ورځ به ته الله د توخ په شکل کې ورواچي یو اجدها به ته جوړ شي او په دا وخت کو باندې به دې چکونه لګي د ما محترم الله دې موږ له دې نه چې کوم دی نو امان راکړي نو خبره دې پورې کوم زکات چې انسان صاحب نصاب شي څو مسایل زده کوي اوس دا مسایل ډېر اهم دي چې انسان صاحب نصاب شي د هغې لپاره څو شرایط یو چې انسان به مسلمانی ځکه په کافر باندې زکات نشته دویم نمبر چې عاقل او بالغ وي من عاقل وي عاقل داسې چې که بالغ او لیونی په هغه هم زکات نشته دریم نمبر بالغ وي ځکه په نابالغ باندې هم زکات نشته او په څلورم نمبر آزاد وي زما محترم ځکه که غلامي په هغه باندې هم زکات نشته خو د غلامانو زمانه مخکې و اوس نشته اوس ټول خلک الحمدلله آزاد دي او شته په ایران کې وینځي غلامان اوس هم ملاویږي نو دا څلور چې دا ایو صاحب نصابي زکات په داسې فرض دی لکه څنګه چې په مونځ فرض دی اوس خبرې ته توجه کوئ شاکټې درته کوم انشاءالله الرحمن په سلیسه طریقه سلیس انداز باندې چې ماشومان هم پرې پوه شي بیا به د نورو مولیانو نه تپوسونه نه کوي چې زکات څنګه دی جي او زکات په چا کېږي یاد ساته قاعدې ته وکشه څلور څیزونه داسې دي چې په دې باندې په هر وخت کې زکات پتا واجب دی که په استعمال کې وي او که په استعمال کې نه وي څلور څیزونه په دې باندې په هر وخت کې زکات پتا واجب دی چې نصاب ته ورسي په هغې کې د ټولو نه مخکې سونه ده
سونه چې 7.5 تولې ته ورسي خوشحالېږم خیر دی خبره راته کوم ته به وایې چې ما سره 7.5 تولې نه کمه ده 6 تولې دي زکات را باندې نشته خبره کوم درته خیر دی اوس ړومبی سونه ده چې 7.5 تولو ته ورسیږي نصاب ته ورسېده زکات تر باندې واجب دی که دا په استعمال کې وي او که نه وي زکات تر باندې واجب دی دویم نمبر چاندي ده چاندي قیمت چاندي مانه 52 تولو ته ورسېده نو که دا په استعمال کې وي او که نه در باندې زکات واجب دی دویم نمبر سونا چاندي دریم نمبر نقدیت چې نقدیت نصاب ته ورسېده اوس ته نصاب هم در باندې زکات واجب دی څلورم نمبر مال تجارت ستا د تجارت کم مال دی اوس د تجارت په مال هم درته بحث کوم دا څلور څیزونه نصاب ته ورسېدل گویا پتا زکات واجب دی نصاب ته توجه کا دې دور کې علما کرام فرمایي چې موږ د فقها علما وایي اکثر چې زکات په کوم حساب سره ورکې نو زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زکات به په داسې انداز کې ورکې چې فقرا او مساکینو ته پکې نفع او فایده نو کم کې فایده او نفع ده نو د چاندې په حساب کې چاندي چې 52 تولې ته ورسیږي 52 تولې په ما حساب وکړو وختي یو توله د چاندې په 1600 روپۍ باندې توله ده نو حساب یې ولګوه تقریبا ګرځي نصاب ته چې انسان رسیږي نو 84,000 روپۍ دي کم انسان سره دې دور کې 84,000 روپۍ وي د ما گویا د نصاب مالک ته په د باندې زکات واجب 100 روپۍ ورسېدې اواز راکې وده یې جوړ مسایل درته جوړ ذهن ته پرېږدي سونه نصاب ورسېږي اواز نه راځي یاره دا ولې 84,000 ته چاته نقدیت ورسېده یا د سره چې کوم دی نو سرو یو توله سرو ورسره او لږې ورسره نقدیت او د هغې حساب 84,000 روپۍ وي په د باندې زکات بیا په 40 کې 1 روپۍ ده حساب هم درته لګوم چې زکات په کوم حساب سره ورکې اوس یو کس دی دا بعد مسایل زده کې د هغه پلاټونه دي نو دغه پلاټونو سره به څه کوي نو که دا پلاټونه د تجارت پې کو ډیلینګ کو اغسل زکات پې واجب دی او که دا د تجارت مو دې دپاره اخیستي چې اولاد له جمع کوم بیا پې زکات نشته یو انسان سره جي د کرایې کورونه دي نو د کرایې په کور باندې جي دغه نشته زکات پې نشته ها د هغې نه چې کومه کرایي راځي کال پې تېر شو نصاب ته رسېدلی زکات پې واجب دی د انسان ترانسپورټ ته جي ګاډي دي په دغه ګاډو باندې زکات نشته د دغه ګاډو نه چې کوم آمدن راځي په هغې باندې زکات دی ذهن ته مسله راغله یو انسان سره څاروي دي هغه څاروي چې تجارت پې کوي اخلي او خرڅوي په دې باندې زکات دی او که نه اخلي او خرڅوي نه د کور کې ساتلي پیو دپاره نو بیا په 40 غواګانو کې یوه په 10 غواګانو کې یوه ده هغه بیا دغه چې کوم د میخو د څاروو چې کوم په اوښانو کې او په چیلو کې د ما نمبر خو میروس والا سره شته که نه نو که د دغې هغه ډېره اوږده مسله ده هغه بیا ما ترنګ وکړې د اړې ته غوږ کېده د چا ځمکې دي جي د ځمکې ته توجه کوه چې د کومې ځمکې اوبه د بار نه دي په پیسو دي نو په هغې کې شلمه ده مانه په 10 بوجه کې یوه ده او د کومو دغه چې اوبه فی سبیل الله راځي اوبو باندې خرچه نه کړي د هغې 10 ده مانه 10 منو کې به 1 من ورکړي او چې اوبه یې دغه وي اوبه په پیسو وي نو بیا بعضې دې خبره ته م یاد سات 10 موټې دي اوس یو اوبه د پیسې په 10 موټو کې 1 موټی چې کوم دی زکات دی او شرکې دا پکې نشته چې جي دا به نصاب ته رسېږي نو نه د فصل حساب دی فصل د اوشه او ستا د فصل اوبه د بار نه وي پیسې پې لګېدې نو شلمو کې یوه ده مانه په 10 بوجه کې یوه ده او که نه اوبې فی سبیل الله وي خیراتي وي د لښتو نه راتلې نو هغې کې په 10 کې یو ده په 10 بوجه کې یو ده مسله ذهن ته راله که رانله پوه نه شوې اگر که دا 10 موټې ولې نه دي 10 نمبر موټې پکې زکات دی ښه دې کې دا نشته چې زکات نصاب ته ورسېږي که نه دې ته عشر ویل کېږي دا ځان له بیا تفصیلي بحث دی مانه څوک ته مسلې تپوس کړي د ما نمبر ورسره شته رنګ کوي ښه اوس ته مخروز بها یو انسان جي نصاب ورسره شته خو په هغه باندې قرضه ده ډېره زیاته نو دی به دا قرضه حساب کړي چې په ما څومره قرضه ده نو که قرضه حساب کړو بیا مو سره مال دومره پاتې کېده چې 84,000 ته رسېدو نو زکات پې واجب دی بله خبره یو انسان د بل چا سره جي پیسې بندي دي بل چاله د دنیا قرضه ورکړې ده نو په دغه قرضه کې زکات شته که نه نو گویا یو فتاوه ده هغه وایي چې یاره که د راوتو دغه تي چې پیسې ترې راوځي نو زکات پې واجب دی او که نه د راوتو امکان دیني چې را به نه کړي نو زکات پې نشته بله خبره یو انسان د جي د باندې مې قرض دی نو دا قرض ورته په زکات کې حسابولی شم که نه نشي حسابولی ځکه زکات کې نیت فرض دی تا چې کله ورکولی د قرضې په نیت ته ورکړې ده ها د هغې بیا زه ځان له یو طریقه ښیم ما سره مې راشي بیا به ته طریقه وښي ذهن ته مسله دا خو یو څو چل اهم مسایلو د زکات متعلق ما ووې
چې په کورونو کې او یو خبر اخیره چې کم سیزونه د حاجت اصلیه نه سیوا دي کم سیزونه چې زموږ د حاجت نه ماورا دي لکه انسان ته د یو موټر سایکل ضرورت او د کور کې دوه ودرولې دي نو په دې دویم باندې زکات دی ذهن ته مسله رااله جی کور کې د ټي وي دی وی سی آر دی ال سی ډي دا ال ای ډي دا کمپیوټر دی دا په ضرورت اصلیه کې نه راځي په دې باندې به زکات کیږي یا داسې لوښي ته اغوستي دي چې په کور کې د نمایش لپاره ایښي په دې زکات دی د هغې به حساب لګي او زکات سره به یې جنګې په هغې زکات دی مسله ذهن ته راله که نه جي که د چا اشکال ووایه پاسې چاته څه مسلې ووایه شرمېږئ مه لکه چې ټول عالمان شوی ماشاءالله اخیری خبره اورئ اوس په زکات څنګه حساب ورکومه ما وی په څلوېښتمو کې څلوېښتو کې روپۍ ده نو د کوم چې دا ټکنالوژي او دا کوم چې هلکان دي دې ته پته لګېږي دې نه بیا حسابونه لګوي ستا باندې 1 کروڑ روپۍ دي او د هغې د زکات حساب لګوي نو قاعده درته ښیم 1 کروڑ نه به په 40 تقسیم ورکړي نو چې څونه پیسې ترې ووتې دغه زکات دی 5 ارب روپۍ دي د سره زکات په څنګه وباسم دا 5 ارب به کلکولیټر کې ولیکي او تقسیم 40 به ووایي چې څه پیسې راووتې دغه زکات دی اسانه مسله شو جي که نه مولیانو پسې به نه ګرځئ جي چې مولیانو پسې ګرځم چې د زکات پر راتی مولوي صاحب به هم په دې تموي چې دی او پکې باله زکات راکړي او بله خبره کوم اخیره د زکات احد څوک دي 2 کسان چې اصول او فروع خپلو بچو له په لاندې راځه زکات نشي ورکولی خپل بچي له زکات نشي ورکولی نوسي له زکات نشي ورکولی د نوسي بچي له زکات نشي ورکولی او بره ورپسې ځه خپل پلار له زکات نشي ورکولی نیکه له زکات اصول و فروع له زکات نشي ورکولی یو بله ښځه خاوند له زکات نشي ورکولی خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی بعد یاره جي زما دا ښځه لږه فقیره ده جي دې له به زکات ورکړم دا شی پکې نشته ګورې کور کې د لادې بادې شروع کړی دی دا شی نشته بالکل ښه او اهمه خبره کوم زما محترم اخیری خبره تاسو به چې د زکات باندې بحث وکړو ستا سترګې هم اخره کې کولاو دا زکات والا بحث چې مې وکړو نو دا میاشت داسې ده چې اکثر خلک د زکات د مسایلو نه ناواقفه دي او تاسو به ذهن کې دا راشي چې جي استاد جي د خپل ځان دپاره د خبرې کوي د زکات نو زما د طرف نه جمله وره زه سید یم په سیدانو باندې زکات نه کېږي دا خبره یاد ساته په ما زکات نه کېږي ځکه هاشمي تعلق سره هاشمي نسب سره تعلق ساتم د نبی اسلام اولاد او د نبی اسلام په اولاد باندې زکات نه کېږي ها یو خبره کوم ستاسو په دا کلي کې دا مدرسه د ما روانه کړې ده څه کسانو دې کې پیسې منلې خو هغه د عوض په وجه باندې رستو شو الحمدلله یو کس و چې هغه پیسې ورکړې چې نیم لنټر هم پې اچولې باقي لنټر ته پاتې ده کومو کسانو سره زکات بھرپور او وایي چې دا زکات ته زما د قیامت د سبا پورې اوچلیږي د قیامت د سبا پورې نخلي کې و جامعه شروع شوې ده دا آباده کې ان شاء الله د اختر نه پس شیخ ادریس صاحب زینت المحدثین شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم و حیاتهم به ان شاء الله هلته به افتتاح راځي بیا به تاسو ته اعلان کوم زموږ به اعلان کېږي درس نظامي به شروع کېږي او په دا کلي کې به ان شاء الله طلبا پاتې کېږي نو چې کم د دې ځنه مانه ستا دپاره د هغه مدرسې چې تا پکې لږ کار کړی او د هغې نه یو عالم هم فارغ شو هغه چې څومره علم کوي و دا د ستار فضیلت ورته په سر شو تر قیامت د سبا پورې ستا دپاره دا یو عالم کافي دی د ما محترمو ښه بس بھرپور اخلاص وکړي چا سره زکات ته بھرپور اخلاص وکړي چې الله دا جامعه آباده کړي څه ملګري یو 2 کسانو هغې منلې وه خو په شا شوي دي نوم یې نالم ډېر ښه پېژني ځان ویې نه شوي بھرپور اخلاص وکړي چې دا الله آباده کړي او د خپل نفس خبره کوم چې په ما ګوره زکات نه کړي چې ستا خیال کې دا رانشي چې استاد جي د زکات مسلې کوي نو د خپل نفس لپاره لګیا دی بار وایم زما باندې زکات نه کړي ها یو انسان ما سره محبت ته راشه کتابونه د طریقه مال کتابونه واله په دې پوهېږم خو پیسې د نه نالم او نه د پیسو دپاره رادم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین زموږ یو ملګری د یعقوب د بچنګې سنتو دعا ورته وکړي چې الله تعالی بچنګې نیکمله صالح حلوي کړي الله دې ورته باعمل عالم لوي کړي والله دې دا خوشحالۍ ته قیامت د سبا پورې قایم او دایم وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته